دا زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منبر دی چې په دې باندې به زمونږ خوږ نبی خطبه بیانوله. په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ دا وګورئ چې د سترګو نظر متازه شي. او دا زمونږ د خوږ نبی د مانځه ځای و. دلته به زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونځ کولو، یعنې جمع به یې کوله. د پیغمبر علیه السلام د حجرې او د منبر ترمنځ چې څومره ځای ده، دې ته جنت ټوکړه وایي. دې ته پیغمبر علیه السلام د جنت د باغچو نه یو باغچه ویلې. که په دنیا کې جنت ته تلل غواړه نو ریاض الجنه د جنت یوه باغچه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزې له چې راتلل شي نو د زړه نه به بغض، کینه، حسد، هر څه لرې. دا ټول ملګري لګیا دي، نفلونه کوي، منځونه کوي د جنت په باغچه کې. دې ټایم کې الله دې موږ ټولو مسلمانانو له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې د تلو توفیق راکړي. ښایسته منظر دی، ښایسته خوشبوګانې دي په انسان باندې. ویښتو درې دا ځای ویښتو. ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې کومو ملګرو زموږ د خوږ نبي د مانځه ځای نه کتلی. دا تاسو ګورئ، دا زموږ د خوږ نبي د مانځه ځای دی. دلته به جمع ورکوله. او دا زموږ د خوږ نبي منبر دی چې دلته به خطبه ورکوله. خطبه ماشاءالله کمنټ کې ضرور وکړئ، ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ.